رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الصافات آية number 83. بسم الله الرحمن الرحيم. Just 23, Separa 23, آية number 83, سورة الصافات. وإن وبشك من شيئته د دې گروه نه د نوح علیه السلام د گروه نه ابراهیم علیه السلام او از هر کله جاء چې کله غرالو ربه خپل رب ته بقلب سلیم د یو صفا زړه سره. از هر کله قال اویل لابیه ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وقومه او خپل قوم ته ماذا دا د سشي ماذا کې اشاره ده دا د سشي تعبدون تاسو عبادت کوئ. Alright, دا سمپل آیات دي. سو هر یو آیات په مونږ لفظي ترجمه ورسره روانه ترجمه کو. بر اول لکشان زه تاسو ته ایکسپلین کوم چې ابراهیم علیه السلام کم دینو کم نظریه توحیدو نو هغه د حضرت نوح علیه السلام په نقش قدم باندې ابراهیم علیه السلام تعلق چې کم دی نو هغه د حضرت نوح علیه السلام زوی حضرت سام د نسل نو دغه سي قوم عاد او قوم سمود د سام د نسل نو. ابراهیم علیه السلام پیدایش کم دی نو هغه په عراق کې په شهر اړ کې شوی او په دې شهر کې اول د حضرت نوح علیه السلام زوی سام آباد شوی. د سام د نسل نه ابراهیم علیه السلام هم راغلی، قوم عاد هم راغلی، قوم سمود هم راغلی. نو وان بشک من شیعته د دې گروه نه د نوح علیه السلام د دې گروه نه هی ل ابراهیم علیه السلام او بیکاز پریویس آیتونه کې مونږ د حضرت نوح علیه السلام ذکر ویلو چې الله تعالی د نوح علیه السلام نیشن څنګه پوره تباه شي او د نوح علیه السلام د زامنو نه بیا نور نسل پیلاو شي. نو د یو زوی نه حضرت ابراهیم علیه السلام پیدا شوی دی. په هغه نسل کې ابراهیم علیه السلام شامل دی. شیعه وی سیم گروپ ته، سیم سوچ ته، سیم لینیج ته. اور دا کم گروپو کم سوچ والو دا اہل ایمان والو. بیکاز اف کورس چې کله نوح علیه السلام نیشن پورا غرق شي او د نوح علیه السلام زامن پاتې شو هغه اهل ایمان والو او د هغوی نه بیا د نور نسل بڑاو شو. نو ابراهیم علیه السلام د سام په نسل کې چې کم اهل ایمان والو نو د هغوی نه ابراهیم علیه السلام او از هر کله جاء چې رالو ربه هغه خپل رب ته ابراهیم علیه السلام رالو خپل رب ته بقلب سلیم د یو صفا زړه سره، د یو هیلتي کلین ګډ هارت. ابراهیم علیه السلام د نبوت نه مخکې دینه مخکې چې هغه ته نبوت ملاو د هغې نه مخکې هغه د یو قلب سلیم مالکو. د هغه زړه چې کوم هغه صاف پاک صاف یعنی د هر قسم شرک نه پاک او د هغه په زړه کې بای نیچر فطرتن د هغه په زړه کې د الله محبت د الله مینه شامل وه. this is بقلب سلیم. this is very important. دا یو ډېر زیات ضروری پوینټ دی چې یو کس چې هغه به جینیس وي د هغه IQ is gonna be زبردست اور هغه به ډېر زیات هر څه پوهېږي. مې بي هغه په کیریر کې ډېر پیک ته ورسي خو د هغه سپریچوالټي روحانیت زیرو. صرف په هغه اړو سره مسلمان یې نه نور هغه قابل ډیری هغه انټیلیجنټ ډیری. نو دا د ده سره خو مایند شته دی، ساوند مایند شته، خو د سره ساوند هارت د ده زړه صفا نه دی. که څومره هم قابل شو انټیلیجنټ دی خو د ده سره قلب سلیم نشته. هدایت لپاره ضروری دی چې انسان سره به قلب سلیمي. د قلب سلیم نه بغیر نه کېږي. ایون که دا کس جینیسي د ده انټیلیجنس د ده ذهانت د ده په کار نه راځي سو پورې چې د ده زړه صفا نه وي. او زړه صفا مطلب دا چې د الله محبت د دې کس په زړه کې ای چې د دې کس په زړه کې د الله مینه ای او د شرک نه پاکي نو د ده ذهانت په د ده په کار راشي. ادروایز هغه دل څه هیلپ نشي ورکولی. نو بقلب سلیم. نو ابراهیم علیه السلام انټیلیجنټ مو ذهین مو سمارټ مو د هغې سره د هغه زړه چې کوم نو هغه بای نیچر فطرتن یو هیلتي کلین ګډ هارت چې یو صفا زړه والی نو هغه ته چې د قرآن آیات پڑھاو شي وہی هغه ته پڑھاو شي نو هغه د هغه ډېر زیات هیلپ کوي، ډېر سینس ورته جوړوي. بیکاز خو قابل کس ته د قرآن آیتونه پڑھاو کړي او هغه پې پوه کړي نو هغه ته ډېر ان ډیپت لیسنس اوچتوي. هغه په هغې کې ډېر زیات پې پوهېږي، ډېر شعور والی.
بټ که څومره قابل خو دې طرف ته د هغه څه رجحان څه توجه هی نه وي نو د هغه قابلیت هغه په کار نه راځي. نو ابراهیم علیه السلام بای نیچر بقلب سلیم و او قلب سلیم زړه هدایت په ډېر زیات ضروری دی بلکې هدایت دی هی په زړه کې موږ وایي اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ هدایت راکړي موږ عباد المؤمنین او د عباد الصالحین او د عباد المؤمنین نه موږ شامل کړي دا خپل دعاګانو کې شامل کړي دا دعا نو موږ بیسیکلی خپل زړه دپاره دعا کوو بیکاز هر څه ایمان په زړه کې دی. از هر کله قاله چې اووی لابیه ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته اووی وقومه او خپل قوم ته ماذا از اشاره دا د څه او یا ماذا مینس دا څه دي تعبدون چې تاسو عبادت کوئ. افکن آیا د دروغو is a question افکن د دروغو آلهتن معبودان دون الله د الله نه سوا تريدون تاسو غواړئ تاسو عبادت کوئ یعنی تاسو خلکو د الله نه سوا خود ساخته معبودان غواړئ خود ساخته معبودانو تاسو عبادت کوئ. فما ظنکم برب العالمین نو چې تاسو دې معبودانو طرف ته دومره مایل یې نو بیا ستاسو د الله په باره کې څه خیال دی څه ګمان دی څه سوچ دی برب العالمین فما نو پس کیا ظنکم ستاسو ګمان ستاسو خیال څه دی برب العالمین رب العالمین په باره کې. د ابراهیم علیه السلام دا سټوري ان ډیټیل په سورې انبیا کې مونږ ویلې وه د هغه ځای نه مونږ ته ډیټیلز ملاویږي چې په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام ته وویلی شو چې زمونږ یو ډېر غټ ایونټ دی هغې له مونږ زوی او میله شان ده او تم مونږ سره راځه. ابراهیم علیه السلام ورته په سوچ جواب ورکړي چې زما طبیعت ټیک نه دی تاسو ځئ او زه به شاته پاتې شم. نو دا هغه آیتونه دي. فنظره پس هغه وکتل نظرتن یو نظر کتل فی النجوم د ستارو ته د سټارز ته اسمان ته. دا یو محاوره ده کله کله چې انسان سوچ کوي نو هغه لږ ساعت له بره وګوري او بیا سوچ سره جواب ورکړي نو هغې ته وایي فنظره نظرتن فی النجوم. ابراهیم علیه السلام ته وویل شو چې ته زمونږ سره دې میلې ته لاړ شه. نو ابراهیم علیه السلام فنظره پس هغه وکتل نظرتن یو نظر کتل فی النجوم ستارو ته یعنی دا د هغه سوچ کولو هغه ټایم و چې هغه سوچ دپاره بره اسمان ته وکتل. فنظره نظرتن فی النجوم او بیا جواب ورکو فقال پس بیا ووی انی سقیم بشک نو ډاوټ دروغ زه نه ویم سقیم ما ته لګي چې زه بیمار کېدو واله یم داسې احساس راته کېږي داسې راته فیل کېږي چې زه به اوس بیمار شم little signs and symptoms ما ته سٹارٹ تھی خو زه نشم تلی میں بیمار ہونے والا ہوں سقیم. فتولو پس هغوی واپس شو انهو ددنه مدبرین په شای پرېښودو یعنی ابراهیم علیه السلام شاته پرېښودو او دا خلک ترې لاړل. فراغه نو پس متوجه شو الی آلهتهم د دوی د معبودانو ته. ابراهیم علیه السلام راشي او د معبودانو طرف ته ودرېږي. دا یو غټ مندري هغه مندر کې دا ټول بوتان ودرېدلي په نمبر منځ کې یو غټ د دوی چې کوم د بوت هغه مشري هغه پکې ودرېدلی او د دې بوتانو مخامخ د نذرانه په طور باندې ټولو خلکو قسم خوراکونه او فروټس او پی ایون پی به هم د دوی مخامخ پراته وو. دا ټول ښکلي ډیکوریټډ دا ټول د خوراک شیزونه د دې بوتانو مخامخ به طور نذرانه پراته وو. ابراهیم علیه السلام چې دا منظر وګوري چې دې ټولو بوتانو مخامخ دونه ښکلي خوراکونه پراته دي ابراهیم علیه السلام د هغوی نه یو سوال وکړي چې آخر څه وجه ده چې ستاسو مخامخ دونه مزې کې کانې پړې ہے دونه ښایسته خوراک ستاسو مخامخ پروت دی نو تاسو حضرات ولې دا نه خورئ. فراغه نو پس متوجه شو الی آلهتهم د دوی د معبودانو ته. فقال اور ووی ابراهیم علیه السلام ورته ووی الا تاکلون آیا تاسو ولې دا نه خورئ. ما لکم لا تنطقون او دا څه شوي دي تاسو ته چې تاسو خبرې نشي کولی. دا یو سرکاسټک یو ټون سره ابراهیم علیه السلام دی بوتانو مخامخ ودرېدلی دی او دا خبرې ورته کوي هیز کیوریس چې دا خلک دا نه ویني دا خلک په دې نه پوهېږي زه به څه خبرې کوم ما له دوی جواب راکوي نه. نو دا خلکو دا سوچ ولې نشته چې کم زما سوچ دی
دا دومره ایډیټس دي، دومره سټوپډ دي. هاو کم دے بلیو دس چې دا زمونږ معبود، دا زمونږ رب دی. دا رب څنګه کیدی شي؟ نه دا خوراک تاسو مخامخ ورته ایښی دی، خوراک نشي کولی، خبرې نشي کولی، ستاسو د دعا به څه جواب درکړي؟ ستاسو مدد به څنګه وکړي؟ دوی خو د خپل ځان مدد نشي کولی، ځان نه مچ هم نشي شړلی. نو څنګه بیا دا تاسو د خپل منځ او د خپل رب په منځ کې یو مینیجرز جوړ کړي دي چې دوی به زمونږ شفا کوي، دوی به زمونږ دپاره غواړي د الله نه. دوی خو د ځان دپاره څه نشي غوښتی، ستاسو دپاره به څه وغواړي؟ نو ما لکم لا تنطقون فراغه. نو پس هغه متوجه شو علیهم په دوی باندې ضربم د مار سره، مار پیټ سره، د وخلو سره. ضرب to strike, to hit. بالیمین د ډیر قوت سره، with all his strength. دائیں ہاتھ سے د ښي لاس، په ښي لاس کې ډېر زیات زوري، د ښي لاس سره هغه یو درز په دوی باندې شروع شي او دا بوتان ټول مات کړي. سورې انبیا نه موږ ته پته چلی چې هغه ټول خلک بیا واپس رالل او د مندر ته چې را انټر شو، نو گویا په هغوی باندې خو د یو قیامت په شان حل بو. دا هغوی دپاره یو غیر معمولی واقعه وه په شهر کې او یو ډېر زیات انتهایی نازک او تشویشناک قسم منظر و، ویری سینسیټیو. او د قوم په ټولو خلکو کې یو غصه، یو انګر، یو کیفیت او په ټولو خلکو کې یو باغم باغ شروع شي. او اولنی چې کم کس د دوی په ذهن کې راشي نو هغه څوک وي؟ اف کورس ابراهیم. نو ټول خلک ابراهیم علیه السلام پسې لاړ شي. ابراهیم علیه السلام is sitting relaxed, calm, ایسته ټینشن اسم نه، he's all relaxed. دوی راشي ابراهیم علیه السلام ته، فاقبلو پس هغوی راشي الیه د ده طرف ته، ابراهیم علیه السلام ته، یزفون دوڑتے ہوئے، په منډه منډه را رواني. او دا سوال تی وکړي چې تا زموږ د معبودانو سره دا کړي دي؟ ابراهیم علیه السلام ډېر کام او ډېر په ریلیکس طریقې سره جواب ورکړي. قال او ابراهیم علیه السلام اتعبدون، آیا تاسو عبادت کوئ ما د هغه څه تنحتون چې کم تاسو خپل په خپل لاسو باندې جوړ کړي دي؟ والله جبکې الله خلقکم پیدا کړي یې تاسو، وما تعملون او چې څه عمل تاسو کوئ. دا آیت یو حکمت دی ان د قرآن چې الله تعالی زمونږ خالق هم دی او ایون زمونږ د اعمال زمونږ اعمال مونږ خپله نشو کولی، که ښه که هغه بدي، مونږ د الله په حکم کوو. اراده زمونږ یو نیک اراده یو بد اراده، هغه نیک اراده مونږ کوو، هغه بد اراده مونږ کوو. خو پریکټیکلی عمل زمونږ په لاسو کې هغه قوت اچول، زمونږ په خپو کې هغه طاقت اچول، هغه د الله د طرف نه. نو زمونږ اعمال د الله په حکم کیږي اور الله هی زمونږ پیدایش کړی دی. بٹ مین شی چې کوم زمونږ دی هغه څه دی؟ اراده او نیت. اراده زمونږ ده، که نیک اراده که بد اراده، that is our. اور زمونږ د ارادې د وجې به we will be judged. د ارادې د وجې به د انسان سره سزا او جزا والا کار کیږي. عمل زمونږ دی خو د الله په حکم دی. نو والله اور الله خلقکم پیدا کړي یې تاسو، وما تعملون او ستاسو اعمال قالو هغوی ووې. اوس د یو دلیل جواب خو د دلیل سره پکارو، خو دوی سره خو دلیل نشته. نو په دوی کې یو کس راوچت شي، یو سپیکر، او هغه وایي چې د خپلو بوتانو بدل واخلي، د خپلو بوتانو حفاظت وکړي. او د ابراهیم علیه السلام لپاره یو غټ یو غړه شان جوړ کړي، یو غټ عمارت جوړ کړي چې کم کې اور ولګوي چې هغه اور ښه ګرم شي. بھڑکتی ہوئی آگ، جہیم بھڑکتی ہوئی آگ ته وایي. نو هغې کې ابراهیم علیه السلام واچوي چې دته پته ولګي د اعمال سزا میلاو شي. قالو نو هغوی ووې ابنو تاسو جوړ کړئ له د ده دپاره بنیانن یو عمارت، فالقوه اور پس غزار کوي پکې. دا ابراهیم علیه السلام غزار کوي فل جهیم په دې بھڑکتی ہوئی آگ کې، په دې اور په دې شولو کې ابراهیم علیه السلام غزار کوي. د یو نریشن نه موږ ته پته لګي چې د دوی دا اراده نه وه چې موږ ابراهیم علیه السلام په دې اور کې غزار کو. دا اور تیارول او دې دپاره دا تیاری کول، it was a big huge fire place. وړوکي شان ځای نه و، ډېر لوی ځای دوی راګیر کړی او په هغې کې دوی اور لګولی او د څونه ورځو هغه اور مسلسل بلیدو، هغه ګرمېدو. د دوی دا خیال و چې ابراهیم علیه السلام چې دا اور وګوري نو دا به ګبراو شي، دا به ویریږي.
د ده دا نشه به ختم شي، دی به په هوش کې راشي. دا د دوی سوچو. بټ دلته خو معامله بالکل الټه وه. ابراہیم علیہ السلام بقول اقبال بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب باب ابھی. ابراهیم علیہ السلام پاغه کې داسې ورټوب کې د استقامت سره چې هغه دپاره هغه اور الله ګل ګلزار کی. He doesn't even care چې دا اور ته زه ټوپوم. هغه ښکلې کیژولي اور ته ورټوب کی او الله هغه دپاره هغه ګل ګلزار کی. هغه اور د هغه دپاره یو سلامتي ځای جوړ شي، نه ډېر یخ، دومره هم یخ نه و چې هغې نه هغه تنګ شوی و. It was perfect. It was completely perfect. نو فارادو چنانچه دوی اراده کوله به د ابراهیم علیه السلام سره کیدن، یو اراده کول، یو خفیه تدبیر کول، یو د دوی خفیه تدبیرو. فجعلناهم پس مونږ جوړ کو هغه د دوی دپاره هغه خفیه تدبیر الاسفلین د ټولو نه ښکته، یعنی د دوی چې کوم منصوبه وه هغه ناکامه شوه. they failed badly. وقال اور ابراهیم علیہ السلام اوی انی بیشک ذاهبن زه روان یم، زه ځم الی ربی خپل رب ته، یعنی زه هجرت کوم. سیهدین چې هغه زما رهنمائی وکړي، اب ضرور زما رهنمائی کوي، وہ ضرور میری رهنمائی کرے گا. دا د الله تعالی سنت دی چې کله په یو ځای کې یو نبی ته یا یو رسول ته د موت اراده جوړه شي، الله تعالی مزید هغه ځای کې هغه قوم په منځ کې هغه خلکو په منځ کې هغه رسول او نبی نه پرېږدي. الله تعالی هغه ته د هجرت حکم ورکوي. د زموږ نبی صلی الله علیه وسلم دپاره چې کله د موت منصوبه جوړه شوه، الله تعالی هغه شپه په شپه مدینې ته ورسو صلی الله علیه وسلم. همدغسې چې کله ابراهیم علیه السلام ته په خپل قوم په خلکو کې د موت منصوبه جوړه شوه، ابراهیم علیه السلام عراق نه هجرت وکړو. لیکن په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام ته د خپل د هجرت چې کومې لارې وي او د هجرت چې کوم منظر و، زه به چېرته ځم، هجرت خو کوم خو چېرته به کوم، د دې په باره کې هغه ته هېڅ سم نه وه پته. نو ځکه دا لفظ استعمال شوی دی چې سیهدین زما رب به زما رهنمایي وکړي، بټ فلحال زه د دې ځای نه هجرت کوم. او ابراهیم علیه السلام د عراق نه فلسطین طرف ته هجرت وکړي. اور فلسطین طرف ته هجرت کول د عراق نه څه اسان کار نه دی، ډېره لویه لاره وه، ډېره لویه. عراق، شام او فلسطین د دې په منځ کې یو پوره علاقه وه چې کوم مکمل صحرا وه، او دا صحرا کراس کول دا داسې و لکه ناممکن. بر ابراهیم علیه السلام به د دریا سره د اوبو سره به ابراهیم علیه السلام سفر کو اور اول شام ته ورسی، او د شام د علاقې نه باران یو ځای دی باران هلته ورسی، او د هغې د لاندې بیا ابراهیم علیه السلام فلسطین علاقې ته داخل شي. نو دا د ابراهیم علیه السلام هغه دعا وه چې زه خو د دې ځای نه هجرت کوم، خو کم ځای ته به ځم، څنګه به ځم، دا لاره به څنګه تیروم، سیهدین الله به ضرور زما رهنمایي کوي. اور په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام دعا وکړي رب هب لی من الصالحین، یا رب هب لی، هب comes from هبه، هبه وی گفت ته، یا الله هب لی گفت راکه لی ماته من الصالحین د یو صالح زوی نه، د زوی طرف ته اشاره ده. هب لی من الصالحین، یا الله عطا که ماته یو صالح نیک زوی. With this we conclude. Inshallah we'll continue tomorrow. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.